پښتونخوا په لرو بر خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر د امن ترانې وایم د ژوند په هر ډګر د امن ترانې وایم د ژوند په هر ډګر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر. السلام علیکم. د تورغر ټي وي ګرانو ملګرو نیکی هیلې او احترامات. ملګرو نن موږ راغلي یو د ابو غر ته کوم چې د سمندر نه په 9.5 فوټه اوچت دی. نو ملګرو نن سلا وکړله ویزو چکر به ولګي او دا یو ویډیو هم ستاسو دپاره جوړو دغه به هم تاسو سره شریکه کړو. ملګرو کو ګورو یو حالت ته یو طرف ته په وطن کې د کرونا د ناروغۍ د وجې نه ډېر زیات خلک پریشانه دي او په کورونو کې ناست دي. نو زیات ملګري به دا هم وایي چې یاره دا دوست روزګار دي یا ګرځي ویډیوګانې جوړوي او دغه موږ ستاسو دپاره رالو. موږ وایو چې یاره دو دپاره موږ یو ویډیو جوړه کړو او د دې ملګرو سره یې شریکه کړو. زیاتره ملګري داسې دي چې هغوی به د تورغر نه ناواقفه وي یا به هغوی تورغر نه وي کتلی. نو دلته کې ځینې ځایونه داسې دي چې هغه به موږ تاسو ته ښیو د هغې په باره کې به تاسو ته معلومات هم درکړو. څه لږ ډېر تاریخي دغه کې هغه به هم تاسو سره شریک کړو. نو راځئ تاسو هم زموږ سره دا منظرونه چې دی دا وګورئ. ښکلا مو د ژوندون یې زموږ زړه زموږ ځیګره امین د لویو لویو روایاتو یې تورغره ښایست دی او په دوه دی کاڼي بوټي دی کغرونه دا ستا په خوره غېږ کې اباسین وهي موجونه ته ولمو د پټکي یو لوی کور د یوسفزو یې زانګو یې تل د امن او وطن د مرکو یې په درسته پښتونخوا خور شوی ستا د تورې شرنګ. ښه ملګرو دا وروستو تاسو ګورئ زما نه وروستو چې کوم ځای ښکارېږي نو دا د تیلي او د ټیګرام کلي دي. دې کې د ټیګرام کلی چې دی زموږ د بابای تورغر او د باني تورغر حاجي نمروز خان ارواخان صاحب کلی دی. هغه موږ تاسو ته ښیو هغه به تاسو کتی شئ دغه خپل د موبایل په د شیشه باندې او دې سره سره چې دی نور هم داسې څه تاریخي یا داسې ځینې کلي دي هغه تاسو ته ښیو. د رب ته لري آباد زما تورغره زه یم ستا په نوم باندې تلیا. ښه بل چې ملګرو زه کوم ځای تاسو ته ښیم نو دا زموږ د زوړ ایم پی محترم زرین ګل باچا صاحب کلی دی میره مداخله هغه هم تاسو ته ښیو هغه هم تاسو وګورئ چې دې ځای نه د میرې منظر څنګه راځي او تاسو یې څنګه ګورئ. د دې سره بیا یو بل کلی دی چې په مداخل تپه کې د ټولو نه زموږ بلکې زموږ د تورغر کې پوره د ټولو نه لوی کلی دی د منجاکوټ کلی چې ډېرې زیاتې حجرې او جوماتونه دي پکې ته هغه هم موږ تاسو ته ښیو هغه هم وګورئ د دغه منظر نه هم تاسو خوند واخلئ. خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر. ښه ملګرو اوس زما نه وروستو لاندې چې دا تاسو کوم ځایونه وینئ دا اباسین روان دی او دې کې یو ځای دی چې ډمامو ګټو ته وایي په نوي کلي کې دی زموږ په حسنځای تپه کې دی. دا ډېر یو تاریخي او دغه یو خپل یو تاریخ لري او دا هغه ځای دی چې په تېر وخت کې چې کله زموږ دلته د یوسفزو څه جرګه به وه نو هغوی به دلته کې کوم د قوم کاسټ چې و هغه به دلته کې نغاره کوله او هغه وخت په دا قوم جمع کېده او دا هغه ځای د ډمامو ګډ چې د دې ځای نغاره به په نیمې نه زیات تورغر کې اورېدلی شو. نو دا قامونه د تپې به جمع کېدل د جرګې دپاره یا په قوم باندې به څه وخت کې څه سخته وه نو هغه وخت کې به هم دا قوم چې دی یو ځای کې دغه ډمامو ګډ ته دا هم خپل یو تاریخي پس منظر لري. دغلته اوس سره یو هایر سیکنډري سکول هم جوړ شوی دی نو دغه هم تاسو وګورئ د دې نه خوند واخلئ.
امن ترانې وایم د ژوند په هر ډګر आवाज د تورغر زه आवाज د تورغر आवाज د تورغر زه आवाज د تورغر کلامو د ژوند دنیا زمون زړه هملګرو زمانه وروستو چې دا کومه علاقه ته سوی نه د اکازۍ تپه ده دا د اباسین نه شروع شوې ده کوم اول کله چې دی د بیمبل راځي او دغه شانتې دا شروع شوې ده هغه په بره دا یو غر دی ټوله یوه پټۍ ده چې د اکازۍ تپه په دغه یو پټۍ کې آباده ده او دا تر مچۍ سره پورې رسېدلې ده ملګرو د دې ځای نه د ابو د دې غر نه د زمونږ د حسنزۍ اکازۍ مداخل تپې سره سره چې دی که نه د بسخیلو او د نصرتخیلو تپې چې دي هغه هم ښکارېږي او د دې سره چې دی د اباسین تر هغه هریپور غازیپور علاقې او دغه شانتې بونیر چې دی هغه تر نومه ښکارېږي مخامخ چې دی شنګله د موږ سره په بوله باندې او د هغه د دیر کوهستان چې کوم غرونه دي هغه هم ښکارېږي نو تاسو زمان وروسته مخامخ کتلی شئ زمونږ د تورغر هیډ کوارټر جدبا چې دی هغه هم تاسو په دې ویډیو کې چې دی کتلی شئ چې د دې ځای نه هغه څومره صفا ښکارېږي څومره ښکلی ښکارېږي د دې ځای نه لږې شه د ښار شور ستا د خاموشه منظرونو ماڼۍ به زه وانخلم ستا د خاورو په کورونو زما درته دعا د رب دې ته لري آباد زما تورغر زه یم ستا په نوم باندې تل یاد خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر आवाज د تورغر زه आवाज د تورغر आवाज د تورغر زه आवाज د تورغر د امن ترانې وایم د ژوند په هر ډګر د امن ترانې وایم د ژوند په هر ډګر आवाज د تورغر زه आवाज د تورغر आवाज د تورغر زه आवाज د تورغر خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر आवाज د تورغر زه आवाज د تورغر आवाज د تورغر زه आवाज د تورغر د امن ترانې وایم د ژوند په هر ډګر ښه ملګرو د وروستو چې کومه علاقه ده نو هغه زه تاسو ته ښیم چې د سیره علاقه ده هغه تر مچۍ سره پورې ده او مچۍ سر هغه ځای دی په تورغر کې چې دا په تورغر کې د ټولو نه اوچت ځای دی دا ډېر په بلندۍ او په هایټ باندې دی د دې ځای دغه چې دی اوچتوالی چې دی هغه تقریبا 9,500 فوټه دی د سمندر نه او دا ډیر مشهور ځای هم دی او یو فورفیزا ځای دی په پوره تورغر کې او د دې ځای هم تقریبا تر هغه سوات دیره پورې د علاقې چې دی دا ښکارېږي تر کوهستانه پورې دغه شانتې تر حسن ابداله پورې علاقې چې دی ښکارېږي او دا خپل یو تاریخي پس منظر هم لري هغه په دې باندې لري چې په 1888 کې چې کله دلته کې میجر بیټي او کیپټن آرمسټن چې دی هغه وژلی شو نو بیا پیرنګیانو دلته کې یو سړک جوړ کړو د اوږۍ د لبوړۍ کنډونه په 1890 کې چې هغه دغه ته تللی دی مچۍ سر ته دغه شانتې هغې په دغه کال باندې یو سړک چې دی هغه د اوږۍ نه شروع کړو چې کوم دغه په شملۍ بانډۍ باندې پنجې ته راغلی دی دا به هم تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ چې دا هغې په 1890 کې جوړ کړی ملګرو دا د ابو غار کې وروسته منځ کې یو کچه جومات دی وړوکی غوندې ده خټو او ګټو نه جوړ دی ستاسو په دغه کې څه شی ده دا ملګرو یو جومات دی دغه زمونږ د ابو د غر په سر باندې ورکوټې شان جومات دی د خټې او د ګټې نه جوړ دی دا وګورئ تاسو د دې محراب
هغه زړه طریقه باندې او ښایسته ګلکاري پکې کړې ده. چاپېره ده دیوالونه وګورئ، دیوالونو کې هم ده ګلکاري کړې ده او کته دغه هم تاسو ته ښیو تلی، دا تلی ګورئ تاسو، کته بروازه پکې پرته ده، موږ دې ته بروازه وایو. دا بروازه ده، دا وروسته بیا د اور بلولو لپاره پکې ته یو کورغالی ورته موږ وایو. دلته کې کورغالی جوړ دی چې په دې کې به اوبه تودولې د ژمي کې په واورو کې، او کسان به ناست وو مشرانو د دې کورغالي په غاړه، هغوی به ځان ته اور بلو. ښه ګرانو ملګرو، تاسو زموږ د نننۍ ویډیو هم وکتله او د دې نه مخکې موږ ستاسو دپاره ادبي او کلتوري ویډیوګانې چې دي هغه اپلوډ کړي دي د مسافر وروڼو دپاره او دغه شانتې زموږ چې کوم د تورغر ملګري دي. او ملګرو تاسو ته یو یادګیري وکړم چې تورغر ټي وي زموږ د تورغر اولنی چینل دی چې موږ په کلتور باندې، په تاریخ باندې او دغه شانتې په ادب باندې کار کوو لګیا یو. نو تاسو ته یو خاص کومه چې زموږ د یوټیوب او د فیسبوک دواړه چینل چې دي هغه سبسکرایب کړئ. تاسو به ډېره مننه. او نور هم زموږ ویډیوګانې تاسو ته څنګه لګي یا تاسو ته څه تاثر راکوي، نو خپلې قیمتي مشورې چې دي د هغې نه مونږه خبر کړئ. ستاسو ډېره